الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رونو د دینه مخکې الله تعالی د متقیانو د مؤمنانو صفات ذکر کړه چې ګوره متقیان هغه خلق دي چې منځ قایموي، زکات ورکوي او په ورځ د آخرت باندې یقین ساتي، نو دا خلق متقیان دي. وس الله تعالی دغه خلقو نعمت او د دوی انعام ذکر کوي چې د خلقو تقوا وکړه او دوی دا صفات په ځان کې راوستل، نو الله تعالی فرمایي اولئک علی هدى من ربهم، دا خلق په کامل هدایت دي د خپل رب د طرفه. نو د هدایت ډېرې معنی دي. یو معنی ده چې په نور او په رڼا باندې دا خلق روان دي. و اولئک هم المفلحون، او دا خلق هم دوی کامیاب دي. نو علماء دې نه دا خبر معلومه شوه چې ګوره د انسان ته کامیابی میلاویږي نو هغه په دې صفاتو باندې انسان ته میلاویږي چې دا کم صفات الله تعالی ذکر کړه. او اصل کې د مؤمنانو صفات دا په قرآن او په حدیث کې او یا صفات راغلي دي چې دا صفات په څوک په ځان کې راولي نو دا کامل مؤمن دی. هو بیا پچا کې چې صفات لږ کمی نو هغه لږونته کې رڼا پکې کمه ده. څوک چې په ځان کې پوره راولي نو رڼا پکې ډېره زیاته سیوای. نو هر انسان لا د رڼا د حاصلولو کوشش پکار دی او وخت په وخت باندې باغه صفات رام شي. په سوره توبه کې دي، په سوره یونس کې دي، په سوره مؤمنون کې دي، دغه شان په دې سوره بقره کې هم 176 نمبر آیات کې دي. مختلف ځایونو کې الله تعالی د مؤمنانو د متقینو صفات ذکر کړي دي. نو دا صفات چې څوک په ځان کې راولي نو دا انسان کامیاب دی. نو معلومه شوه چې ذات پات شو، دغه شان ته کې پارټي بازی شو، مسلک پرستی شو، دا د کامیابی معیار نه دی او دا د کامیابی د پر دلیل نه دی. یو انسان داسې وایي چې رضا د پلانکی خاندان سره تعلق ساتم نو زه کامیاب یم. یو انسان وایي زه د پلانکی ګروپ سره تعلق ساتم نو زه کامیاب یم. یو انسان وایي زما په کور باندې پلانکی جنډه لګېدلې نو زه کامیاب یم. نه، کامیابي په دې کې نشته. ځکه د الله تعالی قرآن دا خبره کړې ده چې بچا کې دا صفات موجود دي نو دا انسان کامیاب دی. نو د کامیابی د پر معیار دا صفات په ځان کې راوستل پکار دي. اوس علماء وایي چې د متقیانو خو ډېر صفات دي لکه څو پای کې مونږ ذکر کړو. نو الله تعالی دا چې کوم صفاتونه دي چې الله تعالی فرمایل ګوره هدى للمتقین، د متقیانو د لپاره تقوا به اختیاري، مز بقایمي، زکات به ورکوي، په ورځ د آخرت باندې به یقین ساتي. نو دا څو صفات ته الله تعالی ولې دلته کې ذکر کړه؟ لکه ډېر صفات دي نو په دې لږو صفاتو باندې الله تعالی د کامیابی د واده ولې وکړه؟ وایي د هغې وجه دا ده چې دا یو څو صفات دي خو دا ډېر زیات بنیادي دي. لکه ول الله تعالی فرمایل متقین چې تقوا به اختیاري. نو د کامیابی دپاره معیار هغه تقوا ده، ځکه چې تقوا چې کوم دی ملاک الحسنات، دا ټولې نیکۍ چې کوم دي چې انسان په هغې مجبوروي نو هغه تقوا ده. چې انسان کې کله تقوا سیوا وي، د الله تعالی یره پکې وي، نو دی نیکۍ کوي. نو ځکه الله تعالی دا ذکر کړه چې د کامیابۍ دپاره یو صفت هغه تقوا ده، متقین. دویم یؤمنون بالغیب، نو ایمان یې ذکر کو چې د کامیابۍ دپاره معیار چې دی نو هغه ایمان دی. ځکه ایمان دا اساس دی او بنیاد دی. ځکه چې انسان کې ایمان نه نو کامیابي به ورته د کوم ځای نه راشي. نو ځکه الله تعالی ایمان ذکر کو او دا ویقیمون الصلاة منځ ذکر کو. و د هغې وجه دا ده چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، ځکه منځ انسان د بې حیایۍ نه د غلطو کارونو نه منع کوي. نو دا یو داسې عبادت دی چې دا انسان وکړي نو په خپله باندې د منکراتو نه په خپله منع کېږي. نو ځکه الله تعالی دا صفت ذکر کو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو سړي وویل د الله رسوله ویل دلته کې یو سړی دی او هغه د عبادت کوي خو بیا د شپې ورسره غلام کوي، پلانکی ګنام کوي، پلانکی ګنام کوي،
وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د مونځ به د ګنا نه خامخا منی کوي او کمنې تی نه کو نو بیا د مونځ چې دی نو اصل کې دا مونځ یې صحیح نه دی چې د انسان مونځ صحیح شو نو قرآن کې الله تعالی فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا مونځ انسان د بې حیايۍ نه بیا منی کوي نو ځکه د متقیانو صفت الله تعالی ذکر کو یقیمون الصلاة چې مونځ به قایموي بل صفت ذکر کو ومما رزقناهم ينفقون بعضې د هغه مال نه چې مونږ دوی ته ورکړی دوی به خرج کوي وایي د هغې وجه دا ده چې کم انسان مال خرج کوي نو د دنیا سره محبت کمیږي او د دنیا سره چې د انسان محبت کم شو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حب الدنیا رأس كل خطیئة دا د دنیا محبت دا د ټولو ګناهونو جړ ده ځکه تاسو مشاهده وکئ چې انسان مثلا په ناحقه باندې قتل کوي نو ولې خو د دنیا سره محبت دی کنه یو انسان په دروغ باندې گواهی ورکوي نو ولې خو د دنیا سره محبت دی کنه یو انسان پر دې حق نیسی ظلم په چا باندې کوي رشوت کوي سود کوي دا ولې خو د دنیا سره مینه ده کنه نو دلته الله تعالی دې یو خبره وکړه او مما رزقناهم ينفقون چې ګوره دا صفات بستانه لرکیږي ګوره ته د خپل مال نه خرج کړي او کې مې تفصیل کړو بل الله تعالی ذکر کړ چې ګوره دوی به وبالآخرة هم یوقنون د کامیابی لپاره صفت دا دی چې انسان به په ورځ د آخرت باندې یقین ساتي نو د کم انسان چې په ورځ د آخرت باندې یقین څومره سیوای اقمره دا انسان په دنیا کې د پرهیزګارۍ ژوند تیری او کم انسان چې د آخرت په باره کې د یقین کمزوری نو دی په دنیا کې بیا ګندی د معاملات خرابي د عبادت خرابي د معاشرت خرابي اخلاق خرابي ولی په ورځ د آخرت باندې هغه صحیح یقین نشته نو الله تعالی د صفات ذکر کړ چې ګوره دا صفات چا بزان کې راويسته نو اولئک علی هدى من ربهم داخله په کامل هدایت دي د رب د طرفه دا په الله تعالی په رضوانه وکړه او اولئک هم المفلحون او داخله هم دي کامیاب دي وس علماء چې د کامیابی لپاره څه صفات پکار دي چې انسان په ځان کې راولي او د کامیابی ملاوي شي نو قرآن مجید کې ډېر دی خو یو څو ته د علماو ذکر کړی دي چې د کامیابی اسباب دادي نو بکار دا چې مونږه د زده کو په خپل ځان کې راولو ځکه هر انسان دا غواړي چې زه کامیاب شم نو د کامیابی لپاره اول سبب چې علماو ذکر کړی دی نو هغه توبه ده ځکه الله تعالی فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اے خلقو ګوره الله تعالی طرف ته توبه وباسئ ټول لعلكم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ دونو توبه څه ته ویل کېږي انما التوبه الندامه توبه ویل کېږي خپېمانتیا ته چې انسان په خپل ګناه باندې خپېمانه شو نو بیا د توبې دپاره علماو شرایط لیکلي دي نو اولنی دا دی که پردی حق دی نو هغه پردی حق په ورکې او که د الله تعالی حقوق دي نو که داسې حق دی چې هغه راګرځولی کېږي نو ګورې بیا به راګرځې هغه لکه مطلب انسان منځونه نه دي کړي او دی و چې الله تعالی زما توبه د آینده دپاره به مونځ کوم نو ټیک شو دا توبه دې قبول ده خو دغه منځونه به د دې قضا به راګرځي یو انسان دی قصدن عمدن دا زکات نه دی ورکړی او دی و یا الله زما توبه ده بیا به زکات ورکوم نو اول به دا زکات ورکړي بیا به توبه وباسي نو د توبې دپاره اول شرط دا ده چې انسان حقوق العباد ورکړي او د الله تعالی چې کم حقوق دي نو په هغې کې چې کم راګرځولی کېږي نو هغه به راوګرځئ او بیا به د زړه قصد وکړي چې الله تعالی آینده دپاره به زه نه کوم نو علما وایي چې انسان دا قصد وکړو نو حدیث کې راغلی دي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له کم انسان چې د ګناه نه توبه وباسي لکه د سره چې دا ګناه کړی نه او پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې وخیر الخطائین التوابون بهترین ګناهګار هغه خلک دي چې ګناه وکړي خو بیا توبه وباسي نو توبه یو داسې عبادت ته چې باغې باندې انسان ته کامیابي میلاویږي نو زه ما ته خپل ګناهونه معلوم دي او تاسو ته خپل معلوم دي نو پکار دا چې موږ په دې زړه کې قصد وکړو چې الله تعالی موږ کوم ګناه کوو هر انسان ته خپل ګناه معلومه ده نو چې توبه دې وباسو ځکه حدیث شریف کې راغلی دی الله تعالی هر شپه دې بندګانو ته اعلان کوي چې هغه خلکو چې په ځان باندې ظلم کړی دی راځئ زما طرف ته راشئ زه له توبه قبلوم حسن بصری رحمه الله دی وایي یو ځل یو مجنون په پادیره کې ناسو نو وایي دی حسن بصری ورته وایي چې څه کې
و یاره اول یو عام ځای کې ناسو وای سکه نو هغه یاره وای د الله او د مخلوق وای جوړه کومه نو یې څنګه څه ترتیب دی و یاره الله تعالی تیار دی خدا خلق وته نه دي تیار لکه مثلا په بازار کې دا مجنون ګرځېدو و الله تعالی تیار دی خدا خلق نه دي تیار بل ځای دا مجنون ولیدو پادره کې ناسو وای بیا سکه و یاره وای د الله او د مخلوق دا جوړه کومه وای څنګه چل وشو یاره وای وسه الله تعالی دا مخلوق تیار دی خو الله تعالی وس نه دی تیار نو انسان توبه قبليږي خو د مرګ نه مخکې او د مرګ خو پته نه لګي نو هر انسان خپل ګناه معلومه ده نو پکار ده چې انسان توبه وباسي نو د کامیابی لپاره یو سبب چې دغه توبه ده چې انسان توبه وباسي دویم پاږي کې تقوا ده ځکه الله تعالی فرمایي واتقوا الله لعلکم تفلحون پسان کې تقوا پیدا کړئ چې تاسو کامیاب شئ نو د کامیابی لپاره بل ذریعہ تقوا ده پرهیز دی او بیا ما تاسو ته وی چې تقوا مختلف درجې دي خو د ټول نه بهترینه تقوا دا ده چې انسان چې کوم شیز متشابهات کې داغه نه بم ځان ساتي چې کوم شیزونه دسي چې پاکي ګناه نشته او د انسان په زړه کې دا راځي چې کې دې شی را دادي سي داغه نه بم ځان ساتي دته تقوا ویل کی دریم داغه لپاره تزکیه د چې انسان ځان پاکي چې توبه وباسل په خپل باندې انسان پاکيږي الله تعالی فرمایي قد افلح من زکاها هغه انسان کامیاب شو چې خپل ځان یې پاک کو نو د پاکۍ نه مطلب دا دی چې ګوره یو د به د حرام رزق نه ځان ساتي بل د پاکۍ مطلب دا دی چې د نننی چې د زړه کم بیماریان دي دا غیر به ځان پاک مطلب تکبر بنه کوي عجب بنه کوي مؤمن ته سپک نه ګوري خود پسندي بنه کوي ریاکاری بنه کوي تکبر بنه کوي دا ټول هغه ګناهونه دي چې انسان په پاکي نو قد افلح من زکاها هغه انسان کامیاب دی چې خپل ځان یې پاک کو او د کامیابی لپاره بل سبب دا دی چې انسان خپل زړه پاک کی زړه په دې باندې مرونو مهنت پکاري مهنت په انسان کوي څلورم سبب الایمان الصحیح صحیح عقیده او صحیح ایمان ځکه الله تعالی فرمایي قد افلح المؤمنون مؤمنان خلق کامیاب دي چې صحیح عقیده والا خلق دي پنځم سبب اتباع الرسول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع ځکه الله تعالی فرمایي هغه خلق چې د پیغمبر تابعداري وکړه اولئک هم المفلحون دا خلق کامیاب دي شپږم سبب دا غیر لپاره دا منځ دی ځکه چې کله دا مؤذن आवाज کوي نو سوی حي علی الفلاح راشه د کامیابی زه تراشه په منځ کې تاسو کامیابی ده نو بل سبب دا کامیابی د لپاره هغه منځ دی او بل سبب ولا قران کې راغلی دی سوره بقره کې په دغه آیات کې چې وعده پوره کول دي چې انسان د چا سره وعده وکړه د کامیابی د پر سبب دا ده چې وعده به بیا پوره کوي والموفون بعهدهم هغه خلک چې خپل وعده پوره کوي د وعده پاسداري پکار ده او بل سبب ولا صبر کول دي والصابرین فی البأساء والضراء هغه خلک کامیاب دي چې صبر کوي په مصیبت کې په تکلیفونو کې او بل سبب ولا الحامدون هغه خلق چې د الله تعالی حمد بیانوي الحمدلله د الله تعالی تعریفات کوي د انسانان کامیاب دي او بل سبب الصائحون هغه خلق چې هغه پزمکه کې چکر لګي خدای الله تعالی په دې کائناتو کې سوچ کوي نو دا انسانان کامیاب دي او بل الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر هغه خلق کامیاب دي چې هغوی امر بالمعروف کوي خلکو ته د نیکی حکم کوي او د بدی نه خلق منی کوي نو دا خلق کامیاب دي او بل والحافظون لحدود الله د الله تعالی د ټول احکامات او خیال ساتي نو دا خلق کامیاب دي نو دا خو هغه یا بل حدیث کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وسره راغی وې دا الله رسول من نجات کامیابی په سکه د ماته وخه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی چې امسک علیک لسانک یو خودی سه وکړه چې دا جبه دی په کنټرول کې ساته د جبه خیال کوا قسم په مخورا دروغ په موایا غیبت په مکوا چغلخوری په مکوا او پناهغه گواہی په مکوا دغه شان دکې د چا بس سپکه موایا نو د امسک علیک لسانک جبه دی په کنټرول کې ساتنه ته کامیاب شي بل ولیسعک فی بیتک ډیر وخت په کور کې تیروا ځکه چې فتنې دي نو چې انسان په کور کې ناسو نه محفوظ وي او دنه هر هغه ځای مطلب دی چې انسان پکې د فتنې نه محفوظ وي لکه موږ چې په جمعات کې ډیر وخت تیروي د فتنې نه محفوظ وي
نو بل وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ولی یسعک فی بیتک بکور کې ډیر وخت تیرو او بل وته نبی علیہ السلام فرمایل چې وبکی علی خطیئتک که کامیابی غواړي کنه نو په خپل ګناهونو باندې جاړه. نو کله انسان دې سنشته چې هغه ګناهګار نه دی خو چې انسان پر خپل ګناه باندې جاړي دا انسانان کامیاب دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی یو حدیث کې چې یو انسان هغه د الله تعالی د یری نه دومره اوجاړي چې د په مخ باندې د مچ امره یا د مچ د وزر مر اوخ کتوي شي و الله تعالی په دې مخ باندې د جهنم مور حرامي. چې انسان خو اوجاړي کنه الله تعالی ته د جړاړي رضایت خو خدا نو د نجات د پر بل ذریعہ چې کومه ده نو هغه الله تعالی ته جړا ده. نو دا خو هغه اسباب مختصرا می ذکر کړ چې انسان ته به کامیابی ملاويږي لکه توبه ده، تقوا ده، خپل ځل پاکول دي، صحیح ایمان دی، د پیغمبر اسلام تابعداري ده، منځ دی، دغه شان جبه په کنټرول کې ساتل دي، د الله تعالی حمد بیانول دي، دا د کامیابی اسباب دي. علماء چې انسان د کامیابی نه څنګه محرومي لکه دې اسباب هم شته چې انسان ته به کامیابی نه ملاويږي لکه دې چې په پړو باندې خيج الله تعالی خطر اچي داغه د پر اسباب شته نو شته و یو باغې کې ظلم دی چې کوم انسان ظلم کوي لکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي انه لا یفلح الظالمون بشک ظالمان خلق کامیابی دي نشي. نو یو خدای چې په دنیا کې به الله تعالی راونی سي او که په دنیا کې الله تعالی راونني او استدراج ولا ورکو نو په آخرت کې دا انسان ناکام دی. نو ظالمان خلق چې دی هغه چرته کامیابی دي نشي. انه لا یفلح الظالمون. دویم چې کوم خلق د الله تعالی نافرمانی کوي جرمونه کوي نو الله تعالی فرمای انه لا یفلح المجرمون. سورہ یونس کې الله تعالی فرمای دا مجرمان چرته کامیابی دي نشي، کامیاب نه دي. دریم سبب السحر چې کوم خلق جادوګری کوي او خلق باندې کوړی کوي ولا یفلح الساحرون. ساحران خلق او چرته کامیاب نشي. او بل هغه خلق چې په الله تعالی باندې دروغ وي دا خلق هم نشي کامیابی دي. ځکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. دا خلق هغه کامیابی دي نشي. او بل سبب الارتداد چې انسان الیاذ بالله د دین نه مرتد شي. نو قران مجید کې الله تعالی فرمایي چې دوی کده خپل دی بل دین ته واوړي دا ولن تفلحوا اذن ابدا. نو چرتم کامیابی دي نشي. نو دا غ اسباب دي چې انسان د کامیابی نه محروميږي. د دې نظر ساتل پکار دي. یو حدیث کې راغلي دي چې لن يفلح القوم ولو امرهم امراه. هغه خلک به چرتم کامیاب نشي چې خپل مشري خپل زنانو ته حواله کړي. مطلب دا دی چې د ملک مشري ده، د علاقې مشري ده یا د کور مشري ده او هغه انسان زنانو ته حواله کړي نو دا خلک به ول چرته کې کامیاب نشي. لکه دې چې ټول مشري خزو ته حواله کړي او پیسې او هر څه چې نه خزو سره پرتی اگر کا دغه خزو شته چې هغه ډیرو سړونه غوړه دي. ځکه دې سړی چې هغه د دنیا په شد باندې نه پويږي هغه زنانه د دوی تکړی او اکثریت د سید چې انسان ټول اختیارات خزو ته حواله کړي نو دا انسان دا چرته کامیابی دی نشي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دي چې هغه انسان برباد دی ورجل من يؤتى المال الى سفيه. هغه انسان چې بیوقوف خلکو ته مال والا کوي نو هغه سدي عقل چې د چا کم دی نو سدي زنانه دي. نو لہذا چې زدیو جن سليمان علیه السلام د بلقیس سره ولې د جنگ اعلان کو سړی وته ورولېږي خط وته ورولېږي چې انه من سليمان. دا د سليمان علیه السلام د طرف دی بسم الله په کې لیکلی ده او راځه ایمان راوړه او بادشاہي به د خزو نه بادشاہي بنک. نو لہذا په اسلام کې د زنانو داوی په یو شس کې اختیار زکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي او من ينشأ في الحليه. هغه خلک چې هغه په کالو کې راوي شوی دي بس ټول عمر د دې سره چې جوړه به بدل کړو میچنګ وکړو میچنګ ونه اول د کې چې نو دوه اوسته او دریو زم د دې لیونو غونته کې کار دی. د لیونو زکه د جلکه تاسو سوچ وکړئ چې لکه یو واده کې په یو غنټه کې یو جوړه واغستا چې خلکو ته خودل بلکې بلا او بل غنټه کې بل انده خو دې د لیونو کار دی چې خلکو د خپل جامې خې اسړې خمزدار یو جوړه اغوستي او صادرګې به بسره کړی او سره به کې پوزم پټه کړی په صادر کې نو بس سړی چې دا ناغه خې او دا سه په داجی په بندګي مخلوق دی.
نو د کامیابی نه چې انسان محروم کیږي نو هغه انسان چې هغه خز د ټول اختیارات حواله کی نو شته به کې دي چې هغه مثلا بازار تم زینو چې زه مسواک هم ځان له اخلي نو کور والا توی پیسې راکړه مسواک په ځان له اخلم دا انسان ګره چې ته کامیابی دی نشي او زما یو اصطلاح د خپل ځای هم بعضې پکې داسې دي چې هغه چې کور والا ته چې د سطح پورې انسي یم غوږونه دې نیولي نو چې هغه 5 ته رسي نو هغه یې ستا غوږونه نیولي نو داسې هم پکې شته نو مطلب دا دی چې ګوره انسان ټیک شو چې د زنانو خپل حقوق دي هغوی له حقوق ورکول پکار دي خو مشري چې کومه ده که نه نو هغه به بله سړی کوي ځکه الله تعالی دا سړی چې کوم دی قرآن کې الله تعالی فرمایي چې دی به مال خرچ کوي اختیارات د ژبې اختیار دا به د سړي سره په کنټرول کي دغه شان د ملک اختیارات هغه به د سړي سره په کنټرول کي نو په موږ باندې خورا هم دی دا پنجاب والے پکې غرق دي د هغوی زنانه دغه ده که نه وزیر الله ده هغه خفه نه شئ بیا تاسو ته خو پته ده که نه چې زما دې ښځو تعلق نشته خو هغه هلته کې ښځه چې ده نه پکې مشره ده نو او زموږ په ټول پاکستان هم پاتې شوي ده زنانه چې ده هغه مشره وه په موږ باندې هم لعنت ورېدلی دی نو بهرحال دومره ده چې د ښځو د هغوی مشري چې کومه ده نو دا په اسلام کې نشته ځکه عقل یې کار نه کوي ناقصات الدین ولا عقل دی نه عقل کار کوي نه چې دی هغه دین کار کوي نو د کامیابی دپاره اسباب چې انسان و چې زه کامیاب شم نو دا اسباب به اختیاري تقوا په ځان کې راولي مونځ به قایموي د مال نه به زکات ورکوي صداقات به کوي او په آخرت باندې به یقین ساتي نو الله تعالی دې آیات کې وفرمایل چې دا خلک کامیاب دي چې کم خلق کې دا صفات شته اولئک دغه خلق علی هدن وکامل هدایت تی من ربهم د خپل رب د طرفه واولئک او دغه خلق هم المفلحون هم دی کامیاب دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة زموږ یو ملګری دی د هغه مسافر دی څه پیپرې دي او په یو ترتیب کې روان دی وی مله دعا وکړئ کریمه ذاته د هغه په خپل مقصد کې کامیاب او کامران کړي الله ذهن یې ورته تیز کړي الله خپل مدد ورسره شامل حال کړي خپل رحم او کرم پرې وکړي په ښه نمبرو سره په دغه امتحان کې په دغه پراجیکټ کې پاس کړي یو بل ملګری دی هغه وایي سبا بار ملک ته روان دی وی دعا راله وکړئ کریمه ذاته په خیر عافیت سره ورسولی کړي خپل رحم او فضل پرې وکړي الله په ډکو منګولو سره خپل علاقې ته راواپس کړي نور چې څوک مسافر دي په بهر ملکونو کې او په هر قسم لیول باندې مسافري کوي الله تعالی خپل مدد ورسره شامل حال کړي الله هر قسم آفات او بلیات نه حفاظت نصیب کړي او په ډکو منګولو سره په خیر عافیت سره خپل کورونو ته راواپس کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم